اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم قیوم خان کرشمه طب پښتو یوټیوب چینل باندې خپل ورونو ته مخاطب دي او نن په چینل باندې ما د خپل ورونو لپاره د یوې مختصرې نسخې انتخاب کړې دی او هغه نسخه د پسل لپاره ده. کله چې دغه یعنی حکومت کوم زموږ حکومتونه دي د هغوی دواخانې ته مریضان راشي نو هغوی یوه خبره کوي چې مونږ ټیسټ وکړو او په هغې کې پسل راځي یعنی په منی کې پسپرم کې زمونږ پسل شو کېږي. د دې دپاره یو مجربه یو اسانه او بهترینه نسخه چې هغه په کومو اجزاو باندې مشتمل ده یعنی شامل ده او ډیره په اسانۍ سره جوړیږي او کار یې داسې دی چې ډیر بهترین دی. یعنی دا نسخه چې تر 15 ورځو پورې استعمال شي نو څومره چې د پسل مسلې وي هغه به انشاءالله د دې سره ختمیږي او د دې نه پس بیا دغه مریض ته تاسو مغلظات وغیره ورکولی شي. نو اوس په مونږ راځو نسخې طرف ته. د نسخې ټایټل چې کوم دی نو هغه اکسیر فصل ده. اکسیر فصل اوس په دې اکسیر فصل کې څه څیزونه پکار دي، څنګه به جوړیږي، څنګه به استعمالیږي او د دې فائدې به څه وي نو هغه هم تاسو ځان سره نوٹ کړئ. اول چې په دې کې کوم څیزونه موږ ته پکار دي نو هغه به تاسو ته زه بیان کړم. جوهري توتیا یعنی د نیلا طوطا جوهر. و جوهر څنګه تیاریږي انشاءالله د دې ویډیو به هم زه تاسو ته ښیم، د دې طریقه به هم زه تاسو ته بیانوم چې جوهر یعنی چې څومره وي دا یوازې د نیلا طوطا جوهر نه د کوم سیز جوهر چې تاسو تیارول غواړئ انشاءالله د هغې طریقه به زه تاسو ته ښایم. نو په دې کې به جوهري توتیا یعنی جوهري نیلا طوطا شپږماشي، زیره سپید شپږماشي، برګ نیم یوه توله، ریونچیني یوه توله، تباشیر یوه توله او مصري 15 توله. اجزا یو پیرا بیا نوٹ کړئ. جوهري توتیا شپږماشي، زیره سپید شپږماشي، برګنیم یوه توله، ریونچیني یوه توله، تباشیر یوه توله او مصري 15 توله. جوهري توتیا دا خو د مخکې نه پوډر شکل کې کو چېرې تاسو جوهر وباسئ نو دا بیا تاسو خامخا ځان سره د دې نه به سپوب جوړوئ نو اکثر دا د حکومو سره تیار سپوب د مخکې نه پراته وي. نو دغه ټول سیزونه نه به تاسو څه وکړئ دا به تاسو باریک سپوب په د دې نه جوړ کړئ. ستاسو اکسیر فصل تیار دی. اوس د دې طریقه استعمال به څنګه وي؟ د دې طریقه استعمال داسې دی چې دا یو ماشي نه واخله تر 3 ماشو پورې تاسو دا به استعمالوئ د بیزي د پیو سره یا د لسې سره څه ته چې موږ شوملي وایو د هغې سره به دا استعمالیږي. اوس د دې نه علاوه دا به تاسو استعمالوئ یو ټیم. که چیرې پسل زیات وي نو دا تاسو 2 ټیمه هم استعمالولی شئ خو عام طور د دې یو په ورځ کې یو پیره استعمال د دې کافي وي. اوس د دې فواید څه داسې دي چې څومره پسپرم یعنی په منی کې څومره نقایصي هغه به د دې سره ختمیږي. که چیرې فیپ راځي هغه به هم د دې سره ختمیدی شي او د دې نه علاوه یعنی کله چې دا پیپ راځي نو دا په 2 صورتو کې راځي. یو پیپ داسې چې هغه د اینی په شکل کې راځي هغې ته موږ خوني پیپ وایو، بل پیپ چې هغې ته موږ هغه لیزدار وي یو هغه پیپ وي نو هغې هم انشاءالله د دې سره به ختمیږي. او که چیرې درد ورسره وي یعنی د پیپ سره درد راځي نو هغه به ورسره هم ختمیږي. او د دې د استعمال سره چې څونه ستاسو پسل وي زخم وي هغه به ختم شي او ستاسو چې کوم اکټیو سپرم دي هغه به د دې د استعمال نه پس خود به خود سیوا شي. که چیرې ستاسو پسل یعنی ستاسو ډډ چې څونه یي هغه مړی او پسل ستاسو سیوایي نو چې کله ستاسو پسل نارمل شو نو ستاسو اکټیو به خود سیوا کیږي. نو دا و د نن ورځې یو مجربه نسخه چې ما خپل ورونو ته بیان کړه.
وس ستاسو نه اجازه غواړم د الله فامان.